أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. سورة بني إسرائيل 15 نمبر آیت. په دې 15 نمبر آیات کې د مخکینی سبقونو چې د هر انسان سره خپل عملنامه ورسره او دغه عملنامه د مرګ سره بنديږي په قیامت کې بیا راکولاویږي مخ ته خوده کېږي. د هغه خبرې خلاصه او نتیجه ذکر کړي. یعنی انسان سره ټول اعمال چې کوم دي د هر انسان لپاره عملنامه یو د عملونو لیکل کېږي، عملنامه کې درج کېږي. د دې خبرې نتیجه دا شوله چې چا ښه کار وکړ هم پیدې خپله ده او که بد کار یې وکړ نقصان یې خپل دی، ځکه چې عملنامه کې به داخلي یوه نتیجه دا راوته. دویمه نتیجه دا راوتله چې هر سړی به د خپلو ګناهونو بار په شا کوي وړي وي او د بل ګناهونه به کې څوک اوچتولی نه شي چې د بل چا سره پکې مرسته وکړي چې ستا را ګناهونه ډېر دي دا ما ته را په شا ګرځي بس داسې نه کېږي. نو دی خلاصه شوه د مخکینی سبق. الضلال من اهتدى چا چې هدایت بیا موندو یعنی په سمه لار باندې روان شو. فانما يهتدي لنفسه یقینا د هدایت بیا موندو د خپل ځان دپاره پیدا یې خپله ده. ومن زول هغه څوک چې ګمراه شو فانما يزل عليها یقینا د ګمراه شو د خپل ځان نقصان دپاره. علا په معنا د ضرر سره دی، نقصان یې خپل دی، ځکه چې هر انسان سره خپل عمل زی او د هغې پوره حساب ورته کېږي. د بل چا عمل یې په کار نه راځي، د عمل په بل چا باندې نه بوج کېږي. ولا تزر وازرة وزر اخرى او نشي اوچتولی وازرة یو بوج اوچتونکی وزر اخرى بوج د بل چا. یو کس نشي کولی د بل کس ګناهونه را په شا کړي چې دا ما ته را په شا کړه زه به یې ویسم تا به دې خلاص کړه، داسې نه کېږي. او په دې وجه باندې د کافرانو کوم وفد چې راغلی او نبي علیه السلام ته صحابه کرامو او مسلمانان ته ویلي تاسو واقع د خپل پلرونو نیکونو مذهب ولې پرېښوده، د بت پرستي هم ولې پرېښوده. صحابه کرامو ته ویل چې د دې وجه نه د شرک په وجه باندې الله تعالی انسان عذاب ورکړي، جهنم ته اچوي، جنت نه محرومه کوي، نو موږ پرېښودو د جهنم د یاري د وجه نه. نو دې کافرانو ته ویل چې د دې کفر چې کوم وبالي د بت پرستۍ هغه زموږ په سر باندې شو، تاسو د خلاص خو تاسو مشرکان شئ. نو هغې باره کې هم دغه شان مضمون نازل شو چې د یو کس بوج بل کس نشي اوچتولی. که دې کافرانو تا ته وم ویل چې زه ذمهوار خو تاسو ذمهوار کېدی نه شي، تاسو به د خپل عمل حساب کېږي، په خپله باندې خپل عمل صحیح حساب. نو الله تعالی وایي نشي اوچتولی یو بوج اوچتونکی بوج د بل چي. د دې دا معنا نه راځي که نه د یو په وجه باندې بل نه ګناهګارېږي. ځکه حدیث مبارک کې دي چې چا غلط بنیاد کېښود د ګناهونو بنیاد یې کېښود او دا ګناهونو په لار چې څومره خلک راځي نو څومره چې دغه وروستی کس ګناهګار دی دومره ګناه د بل کس په سر کې هم جمع کېږي. نو اگر دې خلاف نه شو دې دا معنا نه راځي که نه ته یو غلط بنیاد ایښی دی او د هغې وبال تا ته نه رارسي، وبال تا ته رارسي. د دې آیت مطلب دا ده چې ته داسې نه شي کولی چې د بل کس د ګناهونو نه خلاص کړي چې ته بس خلاص شوې، د غونډ ګناهونه ما ته را په شا کړه، زه ذمهوار یم، زه به راکاږم او ته جنت ته ځه، ته خلاص. داسې نه کېږي. نور دی بل شان ته چې غلط بنیاد ایښودلی دی نو وروستی کس به هم ګناهګار وي او د هغې مقدار به ته هم ګناهګار یې چې تا د ګناه یو بنیاد کېښود. مثال به ته ورمانې یو میوزیک سنټر دی کولاو، هغې نه ګانې خرڅې خورئ، خلک یې ګوري، سینما د دنیا خلک پکې ګناهګارېږي. دغه شان ده کې د اسلام خلاف دی غلط بنیاد کېښود، غلط نشریات دې شروع کړل، دنیا خلک ستا په وجه باندې بېلارې کېږي، ګمراه کېږي. د هغې هم مجرمان دي او د هغې چې څومره جرم د هغوی دومره جرم ستا په حق کې هم جمع کېږي. همدغه شان ښه بنیاد دې کېښود. نو په ښه بنیاد کې چې وروستی خلک څومره په نیکه لاره باندې راځي او د هغوی څومره اجر دی نو په هغې کې باقي ته شاملې هغه مضمون ځان له دی او دا مضمون ځان له دی. الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من نه یو عذاب ورکوونکي هېڅ چا ته تر هغې پورې چې موږ ولېږو هغې ته یو استازی. رسول په معنا د استازي سره چې پیغام ویسي او دعوت ورکړي. دا آیت چې کوم دی دا مجمل دی او په دې کې ډېر زیات احتمالات شته چې یاره د دې به څه مطلب وي. ځینې خلکو د دې ظاهر ته کتلي داسې ویلي دي
چې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من نه یو چې عذاب ورکو هیڅ چا تر هغه پورې چې راولي کو باغې کې پیغمبر وې د دې مطلب دا شي ځینې علما خیال دسته چې کوم زګینو ته پیغمبران نه دي دي او د پیغمبرانو دعوت نه دی رسیدلې رسول په معنی د استاد سره دی استاد عام دی پیغمبر په خپل تل دی او داغي قائم مقام استاد عالم تل دی داغه بل چا د پیغمبر د سره جواب وړي ټول یو شی دی نو کوم خلکو ته د اسلام دعوت بالکل نه دی رسیدلې هم د صفات شوی دغه خلکو ته الله تعالی عذاب نه ورکړي حکم عذاب نه ورکړي په جنت کې په آخرت کې نه ورکړي په دنیا کې نه ورکړي یو خبره خدا شو نو دې ځکه کې څه باس نشته چیرې په دنیا کې به الله عذاب نه راولي کنا دا باس د آخرت په آخرت کې ول سزا نه ورکړي یو خبره ده پاتې شو نو ځینې علما خیال دا چې کني دعوت نه بغیر کې کم خلک کافران تر شوی او دعوت نه درسره بل څه کې پاتې شوی د جاغل دعوت نه رسي لکه سوماله بغرونو کې بغارونو کې خلک وسیږي اکثر ځینې خلک کپړې هم نه لري د خلک پکې سوماله په خوش حدودات نو هغه خلکو ته دعوت څنګه ورسیږي دا خلک چې مرید څنګه حشر به کې د مسلمانان نه بیا ځینې خلک وایي چې دعوت د بغیر د خلک په آخرت کې به هم سزا ورته نه ملوي د جنت شماريږي دا یو رائے دویم قول بده کې دا دی چې دا بحث د دنیاوي عذابونو دی د آخرت د عذابونو نه دی نو الله تعالی په هغه خلکو دنیاوي عذاب نه راوړي تر څو پورې چې د څو کو ترغره نه یو د دینو د پوره وضاحت نه کړي د ایمان ارکان د اسلام ارکان او دغه شان دغه تفصیلی احکام د شریعت د خودري نه او دعوت ته ورکړې نه یو هغه مسترد کړي نه نو دغه پوری عذاب ناراض په دنیا کې ډېر خلک د څه وسیږي چې هغه یا کافرانی یا به مسلمانان یو د اسلام د احکامونو به خبر نه لري کې هندستان کې ډېر خلک د څه وسیږي خلک شته یو کس ما سره میلاو شو ډرایور هغه غریب څه کوله ویل چې سعودي عرب ته نو مرغله مکه ته نو مرغله مدینه کې وخت نو تر کړه تاسو یو میلاو شوی ور زما خیال د څه و چې غري ور زمون هندوانو سره نږدې گاونډي ملګرتیاګان دي زما خیال د څه و چې غني زمون د خوده چې د قبوت دی خدای هندوانو ته جدانو مخله موږ ته جدانو مخله دومره پاره خلګنی دي ودا پته ماته نه و چې زمون را پارش باندې دي او بوت چې کوم دی دا ګټه د یې سر نشي کولای په دې خبره زنه مو خبره او چې کله باقي نه بوت ساسو دیو زګین نه بل زګین ته منتقلاو هغه د پاره به کوم اشر وکاو کوم خلک برا جمع کېدنه ټول بستر کې بازار روانو ما بوګا ور کړی و چې زما په زیات ثواب وشي دې قصې نه خبر نه و مزري خلک دي اگر شریعت احکام نه خبر نه دي نو په دنیا کې ودی باندې عذاب ناراضي هغه پوری ناراضي تر څو پر دین پر دعوت ته ملوي شوی نه دي مسترد کړي نه د یو قول دویم قول دار چې باخره سزا نه ملوي چې کله د دین پر اندر رسیدلې دا دویم قول په دې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله تحقیق دار کوم چې اجتهادي بحث چې رسول په معنا د استاد سره دی پیغام وړون کې سره دی دا پیغام وړون کې عام دی دا پیغمبر هم کې دی د پیغمبر قائم مقام عالم هم کې دی شي او د عقل هم کې دی شي ځکه ډېر خبرې په عقل سره معلومیږي نو کله مسالې چې توحید سره تعلق لري د الله تعالی د وجود سره تعلق د الله تعالی موجود دی او واحد لا شریک دی دا مسله په عقل سره معلومیږي د عقلي خبره نو د دې خبرې د عقلیات د توحید ته بوس بده ارچانه کیږي د کافر نه بم کیږي د هر چانه کیږي چې د الله تعالی یو واله تا منل دي کنه دې منل او استاد عقل سره پاره د عقل ته نشه معلومه ولې توحید ته بوس د هر چانه کیږي چې توحید چې قبول نکو نو دا جهنمی سره دی قیامت کې البته د شریعت احکام باقی احکام چیرې منځونه سو پر دي په عقل نه معلومیږي څنګه وکه مسوره کاته وکه عقل سره هیڅ تعلق نشته روزه سو نه سم عقل نه معلومیږي خا داغي احکام سدي په عقل سره پته نه لګي او دعوت شته نو پیغام شته نو کتابونه شته نو ماحول شته نو بدی صورتونو کې د دې شرعي احکام تفوس بده د سکست نه کیږي چې چاته ملاب شوی او څه دلیل دي او د بده هر کې دنیا نه لاړو او د الله تعالی د وحدانیت قائل لګ اصحاب کهف والا او بیا د شرعي احکام ته چارونه رسول نو داخله جنتی خلق دي او د داخله د عذاب نه ملوي دا دویم قول دا اقوال چې کوم دین دا زیات راجح مضبوط اقوال معلومیږي په دې کې مسله د ماشومان او چې کوم ماشومان او پاد شي او واقع د کافرانو بچي کوم چې د مسلمانانو یا په حکم د مسلمانانو کې دي چې څنګه پیدا شي په وخت کې اذان وشي او د توحید دعوت ته ملاوي شي اقامت پکې وشي دعوت ته ملاوي شي خو ښکارا خبره ده لیکن راشه هغه خلک چې کوم ماشومان دی د بلوغ نه وړاندې چې هغه عقل به حل شوی نه رته توحید معلوم ماحول ته پر هم شوی نه دی او دغه څنګه دنیا نه رخصت شي لاران او مشران کافران دي اوس د دې خلکو څخه حکم د دا بچرته سه حیثیت کوي نو بیا د دې آیات لاندې امام ابن کثیر رحم الله په تفسیر ابن کثیر کې ډېر تحقیقي بحث کړی دی
چې داغه زیات تعلق دی خبر وسته دا بیانول سره داغه زیات تعلق نشته دی لیکن داغه ټول حاصل خلاصه ده چې ماشومان چې کوم نابالغ وفات شي د کافرانو بچي دا به جنت ته ځي ځکه د کافرانو کفر او داغه وبال دا چې کوم دین په ماشومان باندې ناراضي او ماشومان ته دعوت نه دی ملو شوی هغه رسول نه دی راغلی عقل به حال نه دی نو د جوسه به رانیسته جهنم دی چې دا به حکم د کافرانو کې بیا واچي حالانکه کفر خپلانو کړي دی کړي سړي بدن نه دی نو وې دینه معلومه شوله چې د کافرانو بچي د جنتی خلک او بد دې تایید چې کوم دی نو د معراج د واقع نه هم کیږي معراج واقع کې نبی رسول الله په یو ځای باندې تیر شو سپینګره کسي ولید چې یو دیوال ته ډډوال یو دیوال کې ونه دی ډډوال او ګڼ ماشومان دي ته د نبی رسول الله د جبرائیل علیه السلام ته پوښتنه کې د سپینګری څوک دي د ماشومان څوک نبی رسول الله د جبرائیل علیه السلام وایي چې دا اساس نیکي ابراهیم علیه السلام دي او د هغه ماشومان دي ته د کوم بوډکوالي کې پات شوی دي د دین هغه ضرورت یې زده کړی نه دي د ایمان او د اسلام هغه ضرورت ته نو زده ماشومان کې پات شوی دي اوس د ابراهیم علیه السلام تعلیم کوي هغه د زده کوي نو چې زده کوي نو جهنميان ته خو زده کول څه فائدہ کوي نه معلومه کې د خلک جنتی رزق او د زده کوي نو دغه بحث د نبعث رسولان چې تر څو پورې استاد نه درسېدل نو دغه خلک چې کوم دي ته الله تعالی عذاب نه ورکړي اوس اخرت عذاب کړ دنیا هغه بحث مو لیکن د ورستاني آیات نه معلومیږي د ورستای چې کوم ورستره روان دي چې واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها چې د دې نه دنیاوي عذاب مراد او د اخرت بحث د ذکر کې نه ځکه چې د ذکر کې د دې مضمون تفصیلی وضاحت دی چې کوم عذابونه به کوم خلکو راغلي دغه صورت حال له مخکینه تاریخ چې متعلق آینده کې تجربو سره ته وګوري دا خبره واضح کیږي چې کوم خلکو تر دین دعوت رسیدلې ده او هغه خلکو قبول کړي نه دین یا مکمل دین یا دین غټ غټ احکام ضرورت چې په دې زمانہ کې په ټوله دنیا کې ټول مسلمانانو د اسلامي نظام سره زبردست تسلسل کې منی نه برداشت کوي نو او بده باندې څومره خطبه وازونه نصيحتونه بشوي لیکن سزا ونه نه د سود د حرمت باندې څومره باسونه شوي د عیاشي او په حاشیه د مخنیوي لپاره به څومره خطبه ورکړل شوي څومره باسونه بشوي لیکن دې خبرو بخارو کې سزا پیدا نه چې په کوم ځای کې سزا پیدا نه کوي د خلک د زبردست عذاب په انتظار دی اوسېږي نو د رسولي آیات نه پته لګي چې د دین مرادو اشارتان د تسری نه د اشاره ده چې کې دې چې د دین دنیوي آزادار دنیوي عذابونو باسي چې په دنیوي لحاظ باندې کوم خلکو ته دعوت نه ملي شوی د دین په تشریحات باندې پوي شوی نه دي او په غلطه باندې اختدي دنیا کې عذاب نه راځي او چې کله پوره وضاحت ته ملاو شو بیا هم دې ته صفات شو عذاب به یقیني راځي په دې وجه اکثر علما په دې ذکر کې لیکلي دي د 16 او 17 نمبر آیتونو ته لیکل جهاد تخویف دنیوي دا دنیوي عذابونو باسته د آخرت د عذابونو باسته نه نبی مثلا نورم واضح شو د ذکر کې یو خبر یا ساده چې رسول په معنی استاد سره دی استاد پیغمبر د پیغمبر قائم مقام عالم عقل ټول کې دي نو بده کې هغه قول هغه د قادیانانو چې کوم دلایل دغه مسترد شو چیرې نبی عليه السلام وفات شو دغه د وفات نه کوم څومره خلک را روان دي پیدا کیږي ته پیغمبر را نه نو بیا یا خو دې عذاب نه دی پکار یو تبل پیغمبر پکار دی نو کوم چې بل پیغمبر پکار دی نو بس مرزا احمد غلام قادیانی چې کوم دی هغه پیغمبر شکل پیغمبري ثابت شو کوي چې نه دی پکار بیا نشته نو بیا وې د عذاب مستحق نشو هغه جواب مخکې نه حل چې اسدا رسول په معنا د استاد سره دی استاد کې نبی عليه السلام په خبره نشته نو د هغه قائم مقام عالمان شته مجاهدین شته او دغه دین په صحیح معنی کې هر څه وخت رسول دی ورسېږي او دومره کلک قربانیان مهنتونه به خلک کوي د قیامت د ورځې پورې چې پیغمبر نه نو هم دا کمه څوک متصور نشي او دغه ذمہواری الله تعالی په دې امت په سر باندې خو درې ده کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف دا مضمون مخکې تر شوی دی هغه ځکه صدام خبره تعلق لري واذا اردنا ان نهلك قريه او هر کله چې موږ اراده وکړو ان نهلك قريه چې موږ هلاک یو کله امرنا مترفيها من حکم وکړو د هغه مالدارانو خلکو ته مترف هغه کس ته ویل کېږي چې پیسې مالداری لري او دا سړی دیندار نه بلکې د دې مقصد هم د پیسې بل شي نه یو چې سړی مالدار شي ایو د مالداري شوق لري او مالداري مقصدی د ژوند اخري هدف مقصد دغه مقصدی نو دغه چې دغه کس د مترف ویل کېږي د شي ته موږ دنیا پرستی یا عيش پرستی هم ویل شو
پرست یا پرستش د ژوند اخري هدف ته ویل کېږي چې کوم شي د پاره د قرباني ورکې خپل ژوند اکثري قرباني چې کوم شي د پاره ورکې دغه ته پرستش وي کله قرباني د دین د پاره وته اسلام پرستی کله پیسې د پاره وته دنیا پرستی او دغه د عیاشۍ د پاره ونه بیا په حش پرستی په دې لیول باندې راوخ نو دا مطرب چې کوم دی نو په دې زمانہ کې د سوشلیزم عقیده سره دا مناسب دی ځکه سوشلیزم عقیده دا ده چې د انسان ژوند هدف دا ده چې بس ډېره پیسې خوراکونه کور گاړي زنانه او چې بس دغه څه موجودو د انسان د ژوند کامیابی د لپاره هیڅ د ضرورت نشته هغه کې به سود حرام ناجایز ذرایع چې څه شي مغیر درته هغه پروا مګ ور ټول دنیا بس ورتیر شي خو چې شي برابر شي نو دغه ته مترفه ویل کېږي او په ماډرن اصطلاح کې هغه ته د سوشلیزم هم ویل شي سوشلیزم چې کوم عقیده هم دې سره تعلق لري الله تعالی چې کله موږ اراده وکړو د یو کلی د هلاک کولو حکم وکړو د هغه عیش پرست خلکو ته ففسقوا فيها نواغینا فرمانی شروع کی بده کی دی آیات کې لګون ته کې وضاحت شته لګون ته کې اجمال پکې دی یو دا چې امرنا سمانا او دوی مده کې سوالات هغه حل کېږي ان شاء الله نو امرنا یو معنا دا ده چې امرنا من حکم وکړو هغه خلکو ته توحید او دین د منلو یعنی کم ځای چې حرکولو کم خلک چې دنیا پرست شوی عیش پرست شوی او لره دین پیغام ته رسیدلې نه نو موږ دغه خلکو د حرکولو لپاره یو جواز سازو جواز د سیده چې موږ متسوق ولي چې دغه خلکو ته دین پوره تشریح وته وکي د آسماني کتاب وضاحت وته وکي دغه تمام شرعي احکام ورته بیان کی نو چې بیان کې نو دغه سړی خدا پرست نه دی یا خو اسلام پرست نه دی اخو عیش پرست دی دنیا سره کار دی نو فسقو فيها دغه دنیا پرستان عیش پرستان دغه شرعي احکام مخالفت وکړي چې دا خبرې نه نشه منلې بیا د دومره ناجایزي او دومره عیش پرستی عیاش پرستی د کوم ځای نه زکوما اسلامي احکام څخه دا ټسل لري د ګمراهیان خو سره سمون نه خوري نو فسقو فيها دغه خلک نه فرمانی وکړي په دې کې دغه اسلام او د شریعت دعوت مسترد کی ځکه چې عیش پرست خلک د مکه موږ بحث وکړو چې مطلب هغه چاته ویل کېږي چې دغه مقصد دنیوي پیسې او د دنیوي سامانونه راجمع کوي خو هغه د دین نه پکې تیر شي هم ټیک دی نو دغه خلک نه فرمانی وکړي چې نه فرمانی وکړي فحق عليه القول بیا په وشي بده پورې هغه وینا نه مراد پیسې ده هغه وینا د عذاب یا پیسې د عذاب ابوري په وشي څه مطلب یعنی اوس د عذاب مستحق شو مکه د عذاب مستحق نه د مکه گمراه او مکه دعوت ته نه ملو شوی نو دعوت نه مکه الضرب دنیوي عذاب نه راوستو گزارې وسکوله اوس د دعوت ملاو شو او دعوت مسترد کو اوس د عذاب صحیح مستحق شو اوس د عذاب خامخ راځي الله په دمرناها تدمیرا موږ هلاک او هغه در په هلاک ول سره تدمیر هغه هلاکت ته وایي چې کوم اجماعي هلاکت بجامه سره هلاک شي یو ځل باندې هلاک شي یو تدبیر دی تدبیر چې کوم دی نو یو ځان لګ هلاکت ته وایي لګ عذاب ته وایي د عذاب جلکیا ناراضي تیریږي څوک مړ څوک سره راځي دغه تدبیر وایي او تدمیر چې کوم دی نو اجتماعي هلاکت وایي الله تعالی وایي په اجتماعي هلاکت راوړي نو دا مسله واضح شوله چې کوم ځګن تر دین دعوت پوره رسیدلې دي او هغه پوره دعوت باندې خلکو عمل نه کوي یا کوم یې چې تر رسیدل په قیسه ولا هم عمل نه کوي مسترد کړي دي نو دا مسترد کول څوک کوي دا هغه خلک چې دا ټول نظر په دنیا باندې او دنیا پرس خلک یو دا مسله معلومه شوه او دا مسله معلومه شوه دا خلک را پیدا شي دا دعوت مسترد شي په اکثري لیول باندې مسترد شي په دې باندې اجماعي عذاب راځي چې کله په اکثري لیول باندې مسترد نشي ځکه اکثري خلک یې ومني کم خلک مخالفت وکي بیا عذاب ناراضي عذاب مسترد کیږي دا په دې صورت کې چې کله د امرنا په معنا د حکم سره واغسته چې من حکم مقاومت امرنا مترفيها من حکم کو په ذریعہ یو استاد معنی هغه ته د شریعت منلو او هغه شریعت ونه مانی د یو ته وضاحت شو دویم قول بده کې دا دویم قرائت بده کې دویم قرائت چې کوم دینو امرنا په دې مم معنی شته مشته نو چې کله په مم معنی شته شي او دا صحیح قرائت جایز قرائت وکړي نو چې کله په مم معنی شته شي امرنا شي د دې معنا دا موږ حکمرانان جوړ مترفيها عيش پرستان د دې خلکو نو بیا به دې معنا شي چې کله موږ د یو علاقې د خلکو د حرکولو اراده وکړو د خلک سرکشي
اراده موږ هلاکولو کو نو بدغه خلق باندې من عیش پرستان یعنی سرمایه‌دارانه نظام والا خلق بدی باندې مسلط او بدی د دې مشران کو امرنا مشران ولا مقرر کم خلق چې مشران کیږي نو هغه کم خلق کی عیش پرست خلق کی سرمایه‌دارانه نظام والا خلق کی یا سوشلیزم والا د الفاظ مترادف الفاظ کم تاسو راخلی دا ماډرن الفاظ د خلک اکثر تقریبا خلک صحیح پويږي نو دغه خلک موږ د دې علاقې او د دې خلکو مشران حکمرانان او چې کله موږ دغه مشران کو نو بیا فسقوا فيها د عوام خلک نافرمانیان شروع کی د دې څه مطلب شو یعنی د عوام خلک چې نو الناس على دين ملوکهم خلک د بادشاهانو په دین مانی که بادشاهانو کرکټي کوي عوام ما کرکټي کوي کاغوي ګيري خرول دوی خړای کاغوي ګډې دوی ګډيږي کاغوي ستکول قوم چې کوم دین د حکمرانو ته یو لوی شیخ کاری او دغه په نقش قدم باندې رواني او بده کې د عربي مشهور کولیه موجود ده چې الناس على دين ملوکهم خلک د بادشاهانو په دین باندې نو بس عوام خلک هم په طریقه باندې ګمراه او سرکش چې کله عیش پرستان او دنیا پرست خلک حکمرانان شو عوام خلک چې کوم دي هغه هم په دغه دین باندې رال متاثر شول دي د حکمرانانو تاثر په وجه باندې هغه گمراه شو په حق عليه القول نو وس په یو شو باندې پورې په سره د عذاب اوس بغون حلاکیږي څوک پاتې کیږي بیان ټول به خرابيږي ځکه چې نه د عوامو خاطر ختم شو نه د حکمرانانو خاطر ختم شو دوه گمراه شو دا په هغه صورت کې چې کله امرنا باندې شترش دا دوه تحقیقات شو دریم کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا لوی عالم دی او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې د رئیس المفسرین ویل کېږي دا هغه راي ده هغه وی امرنا چې کله شت بنمي نو په عربی کې امرنا په معنا د کثرنا سره هم راځي یعنی موږ زیات نو بیا به دې معنا شي که امرنا په معنا د حکم سره وانه غستې شو په معنا د حکمران جوړول سره هم وانه غستې شو او دریم قول تر واغله د عبد الله ابن عباس او د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم هغه قول تر واغسته چې د امرنا ټکي دي لیکن په معنا د حکم سره نه دی په معنا د زیاتوالي سره دی بیا دې څه مطلب شو چې کله موږ اراده وکړو د حلاکت د یو کلی یا علاقې امرنا موږ زیات کو مترفیها عیش پرستان د هغه دنیا پرستان به کې سیواش اکثری خلک تاسو یې نه هغه د پیسو باسونه کوي د کرنسي باسونه کوي د ترقې باسونه کوي دین مذهب اسلام شریعت دغه په کې نوم نشان نه او ردی پیسې د دې د ژوند اکثری حصہ په دین باندې خرج کیږي دا به علامات د دې په خبرو محفلونو کې بردین اس باس نه دا نمونه خلک معاشره کې به موږ ډیرو اوس تاسو اندازه ولګوي چې کله درس کیږي څومره ناست چې کله د دنیوي بحث کیږي چې الکه اعلانات مې وکړه سړک غټ شو سړک کچی شو سکول به وشو سکول به ونه شي هسپتال به وشو ونه شو بیا کار د چې کوم واده روان بیا تاسو ګورئ چې څومره خلک ولاړي او دغه سره ګډ ګاډي ولاړي او سکیورټي ولا ور سره تاسو ګورئ څونه ګاډي چې خلک د ځای کې نه ځایږي او خلک څونه احترام په قدر بیا تکي کوي هغه اندازه ولګوي بیا دغه علاقې ته یو دم راولي او سندرغاړي راغله پرکار دا راغلی دا بیا ګورئ چې په قوشه کې دغه ذکر کې تاسو د خلک راځم کولای شي کنه شي راځم کولای دا په خود منخکاره ثبوت دی چې د دې علاقې مترف چې کوم دیغه سیوا دي کنه دیندار خلک سیوا دي کم سیوا دي په خپل باندې پته ده بیا یو بل لاین تراشه بده نوې زمانہ کې د فیسبوکونو شیر ډیر سیوا شوی دي تاسو چې کوم لوپر سړی عیاش سړی گمراه سړی داغه پالورو چې کې جسمره بیا د یو عالم پالور چې یو قابل ترین عالم چې هغه په معاشره کې لوی مقبولیت لري مفتی تقی عثماني صاحب د لوی هسته راواله هغه پالورو ګوري جسمره نو داغه دم او داغه زناکار عیاش سړی پالور ډیر زیاتې په نسبت داغه چا چې کوم عالم دی داغه شان د کې په نور لحاظونو باندې په هر لیول د چې کوډر اندازې راستان کار دی نو د عبد الله ابن مسعود د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما رای دادا چې امرنا په معنا د زیاتوالي سره دی او عربی کې امرنا د ډېر په معنا د دروالي سره استعمالي کې د عرب محاور کې ډېر استعمال لې نو معنی دا د چې موږ زیات کله چې د علاقې د حرکت موږ نیت کړی نو موږ زیاتو باغې کې عیش پرستان دنیا پرستان به سیوا او دیندار خلک د خود به خود باندې کم شي یا ورک شي ففسقوا فيها نو د خلک اکثری لیول باندې نافرمانیان شروع نو فحق عليها القول پیوشي په دې پورې فیصله د عذاب یا عذابونو شروع شي فدمرناها تدمیرا من هلاك هغه لره په هلاک کول سره